قد سطعت الافاق بانوار عدل و احسانی. دا بادشاہ تعریف دی دې لپاره چې دې ته توجه ورکړي. قد سطعت الافاق په تحقیق سره چمکېدلي دي اطراف ته عالم بانوار عدل پراناګانو دی عدل دی. بادشاہ عادل سره ده دا عدل اطراف ته رسیدلی دي. دا څنګه چې خالی مرکز کې د عدل کوي کابل کې دا نور خلق ته نه پاتې نه نه. قد سطعت الافاق په تحقیق سره چمکېدلي دي اطراف ته عالم بانوار عدل پراناګانو دی عدل دی بادشاہ و احسانی احسانات ته بادشاہ یو عادل لکنه عدل دی اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي ما حق واجب. عدل دادا چې ته ما ينبغي من ينبغي ته ورکې حق لوجه. احسان دادا چې ته خېګړه وکې زائده خېګړه کې بانوار عدل پرانګانو دی عدل دی بادشاہ احسانات دی بادشاہ ورشقت الانفس بلمات فضل و امتنانی. فلدادا سے بادشاہ ده کنه چې عام انسانان صرف دا نه چې دا یو سړي قدر کوي یو سړی نه عام انسانان چې دي هغه پړکا کې لکه نور چې پړکېږي بلمات فضل و امتنانی. په پړکا دی فضل دی بادشاہ امتنان دی بادشاہ فضل والا ده. فضل معنی احسانات والده امتنان معنی احسانات والده. سخی سړی ده نو سخی سړی ده نو دا خلق دومره خوشحال دي چې هر سړي مخ چمک کوي خوشحالي له وجې نه. ولې بادشاہ پیسې ورکوي که نه غنم ورکوي غله ورکوي دوی ورکوي هر شي خیال ساتي. وشقت الانفس پړکېدلي دي نفسونه بلمات فضلي په چمک ته فضل دے بادشاہ امتنان معنی و معنی احسانات. وی د تساکرو بالجنود القدسیه الملکیه بل دا بادشاہ چلا دا اسلامی بادشاہ دا د سره چې کوم اساکر لخر دي هغه سره فرشته هم راځي. الجنود القدسی یعنی لخر پاک ملکی فرشتو ول هغه مدد کوي و اویدت تایید شوی ده مدد شوی ده اساکروه د لخکرو د بادشاہ عسکر لخکر فوجیان بالجنود القدسیه فلخکرو پاک و فرشتو والو سره وفطرت على نصرتي النفوس العلويه الفلكيه. دا فلسفه وایي کنه چې دا نفوس علوي فلکی چې دي افلاک هغه نفوس دي لکه موږ نفس لرو ذات ناتیک تاسو د افلاک څه دي دوکیم او نفوس دي زوات ناتیکه دي پکې یعنی اته داسې زوات دي افلاک او خطا چې سره هم علم شته ایوا او دا عالم کې تصرف چکیږي د لاندې عالم کې تصرف چکیږي شپه ورځ بیمار روغ وغیرہ وغیرہ دا تصرفات مخکنه د نفوسو کې منتبع پراته دي دا پکې پټو سټیټ دی البته لکه اوس اسلام عقیده دا ده چې تقدیر حق ته تقدیر عبارت ته علم ازلی نه علم ازلی دا معنا چې ازل کې دا ټول کائنات اول نه تر اخر دا ټول دی الله علم ازلی کې پراته دي چې دا څه بکیږي دا څه بکیږي خدا څنګه چې الله موږ باندې په زور کوي په زور نه باندې کوي نه الله علم ازلی کې دای چې دا خلق په خپل اراده دغه یو بداسه کوي ادا یو بداسه کوي لکه دې دنیا کې اختیار راکنه نو الله په علم ازلی کې دا چې تب په خپل اراده داسه کیا چې سبق پوای په خپل اراده بداسه کیا منځ وکیا او الله په علم ازلی کې دا چې فلانکا سره په خپل اراده کفر کوي په خپل اراده به کنزل کوي په خپل اراده باندې منځونه نه کوي
او علماء ته بزیره کې جمعتون ته فکرای به کنه. نو الله علم ازلی کې دا د الله تقدیر ده. دا څنګه چې الله علم ازلی کې دا چې دا به دا څه کوي زب پکوم نه لکه مثال دا څه د لته ظاهر کې تا علم کې دا چې ماسپخین نه بعد با دلته یو سخی سړی راځي او طالبانو باندې بد پیسې تقسیموي، هر یو ته 15,000 روپۍ ورکړي. نو تا علم کې دا لکه مثال کته چاویلی یو سیټ تعلق دی ورسره چې زه به درځم ماسپخین 2 بجې یو طالبان باندې پیسې تقسیموي. نو تا علم کې دا چې دا راځي دا چې الله علم ازلی کې دا چې دا څه بکیږي او فرانکا بداسي دا بداسي او په خپل اراده بداسي. دا څنګه چې زما په زور پکوم دینه تعبیر دا کې خیالي كتب فی الازل ما کان ولم یكتب ليكن. كتب فی الازل ما کان الله ازل کې لیکلي دي ما کان چې دا څه بکیږي دا خلق پکې ولم یكتب ليكن. الله دا څنګه دې کړی چې خامخا یې زپکم الله یې زور نه پکې زور باندې الله نه تر باندې کوي. کتب فی الازل ما کان ازل کې الله لیکلی دي چې دا څه بکیږي دا برازي فرانکا برازي به دا څه کوي دا څه بکې په خپل اختیار بکې. ولم یكتب ليكن دا څنګه دې لیکلی چې په زور تر باندې کوي. چې سره وایي چې الله پاک دې تقدیر دا لیکلای دا مې هدا مجبور ده چې مجبور ده. الله تقدیر خو ته مجبور نه، الله تقدیر ته اختیار ذاتی نه چې تا باندې جبر راوړي. الله تقدیر ته اختیار ذاتی یعنی الله تقدیر دا چې ته په خپل اختیار لازم کې الله تاسو څومره اختیار دا ولم یكتب ليكن تاسو نه دې کړی چې په زور تر باندې کوي. خای ځکه وای او یې د تساکرو تایید سواد د لخر دی باچا بالجنود القدسیه الملکیه فلخر پاک فرشتو سره وفترت علی نصرتی ا پیدا شوی دی په مدد دی باچا النفوس العلویه نفسونه اوچت افلاکو فترت پیدا شوی داسې دي یعنی الته په ازل کې دالی کلی شوی دي د نفوس فلکیو کې چې لیکلی شوی دي چې دوه مدد کیږي دا بادشاہ چې دا د لخرو په مدد کیږي او فترت پیدا شوی دي په نصرت د بادشاہ النفوس العلویه الفلکیه نفوس اوچت افلاکو ځکه نفوس علمی چې دي اپ مرتبه د لوح محفوظ دي. لوح محفوظ کې دا شان لیکلي دي کنه دا چې نفوس علویه کې دا لیکلي دي چې دوه مدد بکیږي. تدبیر راسخ صد لمن یجوج الطغیان وعدل ساکن نیر یزیل ظلمت العدوان. دی وای بادشاہ تعریف وسته چې دا بادشاہ څه ده دا څنګه نه چې تونای تو نشان اعظم علی شان دینه ماخوذ تونای ارض پاکستان دینه څه ماخوذ رپاکی تونای رپاکی ارض پاکستان دینه څه ماخوذ رپاکی نور مجموعه شو تونای رپاکی خاله او دا څه وای چې دا نه دا پاچا صاحب دا څه تونای نه ده ګیره خره برید خې هر څه خړېلی اگر دې پروډونو باندې دا وته څه خدمت وکړي دا خدمت ته نشي کولای. دا بادشاہ دا څه بادشاہ دا چې دا مخکنه تدبیرات کوي ډېر مدبر انسان دا سمجوال سره دا بیا مضبوط تدبیر کوي ابه دا چې تدبیر کوي د خپل ملک باره کې چې صد لمن یاجوج طغیان هغه طغیان سرکشي چې دا د ظالمانو خلکو هغه پر صد سکندری دا ادوال تدبیر
ځکه ملک خو دښمنان لري کنه نو هغه دښمنان چې طغیان اراده لري چې دا طغیان دا چې دا لکه یاجوج ماجوج دغه طغیان پر د باچا ول تدبیر چې دا صدن دا صد سکندری ده دا طغیانات دا لری کی ځکه وای تدبیر و راسه سوچ او فکر د باچا مضبوط صدن دا صد سکندری ده ای کصدین حمد مشابهی ده په مشابه لمنع یاجوج الطغیان لمنع طغیان الطاغین کل یاجوج والماجوج دا صد سکندری ده لپاره د منع ده سرکشی د طاغینو چې هغه سرکشی الطغیان د طاغینو دا سدا لکه یاجوج ماجوج ادا باچا ول تدبیر دې پر صدق سکندری دا منی کیا وادلو ساکب نیرون یزیل ظلمت العدوان عادل دې باچا اساکب چې چمک وي دا عادل دې باچا چمکدار ده نیرون دا نور یزیل ظلمت العدوان یوزیلو دا لري کوي ظلمت العدوان تیار دي دښمنی چې عادل کیا کنه نو دښمن مده دوستان شي کنه چې تعلیم کلی تلاړ شي نو دا ګوانډانو سره تاسو کی نو دا ټول ګوانډان به تاسو خپلې دا شان دی عالم ده ادا نه چې دا ته عوامو په لارې روانه عوام مقابله کې جنگړې دښمنی ته مغه څه کې ته څه फायदा وکړي علم دا چې ته به هر چا سره خکې ګوانډانو سره محلي ور سره نو وای چې دا علم نه ده په دا خسړای دی ادله وجه مونږ دا کیسه نه کوو ځکه دا مونږ ټول سره خکې ته وای کومه خپل ده چې ته ځان نه بدمعش جوړ کې بدمعشيګانې کې نو ته چاته کم خیر ورته به خیر نه سره سوای ځکه دا وای عدل دی باچا اساکب چمکوي نیرندان ورده یوزیلو لریکی ظلمت العدوان تیار دی دښمنی چې عدل کیا کنه خېګړه کیا ته به دښمنی ختميږي کلی کې به ختميږي محله کې به خود ختميږي اګوان باندې هم دوستانی چې ته خېګړه کیا وسیفو بطور دی باچا صاحب مرآت شیشه ده یانته به فیا منتقش تی پدې کې سور الفتح و ظفر سورتونه د فتح کامیابی ظفر کامیابی یعنی دا باچا تور څه ده دا خو پړک کیدا سي چې دا تورې ته ګوره مال ته فوټوګان پکې ښکاری چې فوټوګانی د فتح چې دا مخه ته جنگ روان ده روميانو سره مثلا دا به تاسو ګټو تاسو به فتحي هغه فتح سورتونه د تورې کې ښکاری ځکه وای دا مدح کوي سیف و میراتون تورې شیشه ده ینتبه فیا منتقش تی پدې کې سور الفتح و ظفر سورتونه د ګټه و رمح مصفات یذب الخلیف من وجه القمر دا بچان نه زنه ده نه ځه ځکه چې جهاد کې خو نزی وي تورې وي غشي وي دا نزاد باچا صاحب چې دا د مجاهد ده مصفاتن دا آله د صفای ده یذب الکلیف لریکی نخدا کوئی من وجه القمر مختص پوګمینا دا مختص پوګمینا د خود داغونه دي کنه دا کلیف اصل کې و بیماری ده هغه ته مون کوی وای هغه چې په چارای شي نو اکثر به مخ کې مړې ده داخله دانه په سړی وکړي دي چوک په بد شو نو دا مخ په داغونه و اوس دا چې خلک پتا لیدلی چیرته مخ باندې دا ټکی مخ کې دا هغه کوی ولې دانه هغه ولې نخي نو دا کوی ډېر سخت بیماری ده دې سره سره امري دغه کوی ولې داغونه چې په مخ ته سپوږمۍ دي د دوه نهزه دالري کوي ان ډېر اوچت میدان کې مجاهد ده
ورمحو نزد بچا سے مصفاتن علد صفایده یذب الکلیف لرکی کوئی دانو لرا داغو لرا من وجه القمر مختص کو کوینا هاي را کاغه خیالی را حالا کدا سے ما خیال دا کہ متول مدد کوم